السلام علیکم ملګرو. بالاخر د خیبر پښتونخوا حکومت د طرفه هم په پی ټی ایم منظور پښتین باندې بینډ ولګېدو، پابندي پې ولګېدله، نوټیفیکیشن یې باقاعده جارو کړی دی او په هغې کې پی ټی ایم کالادم چې کوم دی هغه لیکلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان بیرسټر سیف هغه خپل دی ویډیو پیغام کې وایي چې پی ټی ایم د ډېر وخت نه ریاست مخالف، آئین پاکستان مخالف، په مختلفو سرګرمیانو کې ملوث دي او د تیرو 8 کالو نه د دوی په جلسو کې، په جلوسونو کې د پاکستان مخالف نارې او د پاکستان د ماتولو منصوبې هغه جوړېدلې، د هغې باقاعده د دوی د هغې اظهار کوو. نو ځکه د دې د وجې نن په دې باندې پابندي لګیږي او د دوی هر قسمه جلسه جلوس په هغې به سخته پابندي وي او احکامات یې جاري کړي دي چې په کوم ځای کې د دوی جلسه جلوس کیږي نو په سختۍ سره د دا خلک منع کړی شي. په خیبر کې د پی ټی ایم د طرفه عوامي عدالت د هغې نقاط کړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په هغې باندې هم کریکډاون شروع کړی دی. بیرسټر سیف د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان وایي چې دا د بیرونی ملک په فنډینګ باندې چلیږي. منظور پښتین او دا پوره جماعت او دا باقاعده د دوی سره اسلحه هم موجودي، دا دهشتګردي او دا د پاکستان د ماتولو منصوبې جوړوي. وایي هیڅ قسمه داسې قسمه منصوبې ته دا خلک موږ نه پرېږدو. وایي دا د بهر ملکونو ایجنټان دي او د هغوی د طرفه دوی ته باقاعده طور باندې فنډینګ کیږي. وایي په راروانو یو څو ورځو کې به تاسو دغه ټول شواهد ثبوتونه په میډیا باندې وینئ چې موږ به انشاءالله تاسو ته ښایو چې په دوی باندې موږ پابندي لګولې ده. دا موږ بې انصافي نه ده کړې بلکې موږ دا صحیح کار کړی او د ریاست او د آئین پاکستان په مفاد کې موږ دا کار کړی دی.